أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. پدې آیتونو کې هم الله جل شانه د یهودو یو خبره ذکر کوي. دوی ځان ته کامل مؤمنان او مسلمانان وي، باوجود د دینا چې نه په نبی علیہ السلام ایمان راوړو نه قرآن منو. نو دی و دا خیال کو او دا خبره به کوله چې الله به مونږ جنت ته راولي، الله به مونږ د دوزخ نه بچ کوي. البته یو څو ورځې هغه به مونږ جهنم ته لاړ شو، خو بیا به جنت ته راځو. دغه څو ورځو نه مراد دا و چې په کومو ورځو کې موسی علیه السلام کوه طور ته تللی د تورات حاصلولو دپاره، او په دغه ورځو کې سامری یو سخی جوړ که، نو دوی د هغې عبادت کړی و. وی چې دقه څو ورځې کوم عبادت مونږ کړی دی زمونږ مشرانو، نو په دغه وجه باندې به مونږ جهنم ته ځو. اقمره ورځې 40 ورځې به په جهنم کې یو، او بیا به چې کوم دی نو مونږ الله جنت ته راولي. الله جل شانه ته وایي دا ستاسو هسې خپل خیال او فکر دی، تاسو الله نه وعده اخیستې په دې خبره باندې، تاسو الله سره په دې خبره باندې څه معاهده کړې ده، او که معاهده مو کړي نو بیا خو خدای پاک د خپلې وعدې خلاف نه کوي. خدا تاسو په الله باندې د ځان نه خبرې جوړوئ. نه الله دا ویلی دي چې دا به لږې ورځې دا خلک جهنم ته داخلوم او بیا به جنت ته راولم. نه په ستاسو په کتاب کې شته تورات کې، نه بل کتاب کې شته، بلکې قرآن مجید کې الله پاک د هغې رد فرمایو چې داسې کېدی نشي چې دی ټول عمر په کفر کې تیر کو، ټول عمر د پیغمبرانو په نافرمانی کې تیر کو، او د تورات په تحریف کې د هغې د معناګانو په بدلولو کې ټول وخت تیر کو، او ځي به جنت ته. زندگی ټوله د کفر ده، د نافرمانی ده، د الله پاک او د پیغمبر چې کوم دی ګستاخي ده، او د هغې باوجود به جنت ته ځي نشي تلی. ها هغه سړی چې داسې وي چې توبه وکړي، ایمان راوړي، نو هغه خلک الله جنت ته داخلوي. او دای ورته ووی چې څوک همیشه ګناه او جرم کوي او د باندې دا ګناهونه د اندازې نه سیوا شي، ډیر شي، پې احاطه پې وکړي. نو احاطه مطلب دا دی چې دا په کافر باندې وي. مسلمان که ډیر زیات مجرم او ګناهګار شي، او د سره یو عظیم دولت شته دی د ایمان، دغه ایمان په برکت به الله پاک دته نجات ورکوي. خو چې کوم سړی کافر دی، بې ایمانه دی، ټول عمر په نافرمانو کې تیر کړی دی، نو دا خلک دا به خامخا الله جهنم ته داخلوي. او دا یهود چې هغوی په دغه طریقه باندې چې کوم دی په نافرمانو کې دي، دی به هم الله جهنم ته داخلي او همیشه دپاره په جهنم کې. فرمایي الله وقالو وایي دوی لن تمسنا النارو، هرگز مسه به نه کي مونږ لره اور، مسه یعنې راو به راته نه رسي، او به نه لګي را سره اور، الا ایاما معدوده مگر څو ورځې شمار کړی شوي، هغه 40 ورځې ته مراد دي چې په کومو ورځو کې دوی د سخي عبادت کړی. قل ورته ووایه ای نبي علیه السلام اتخذتم
آیا اغستې د تاسو عند الله په نزد د الله باندې عهدا وعده، یعنی دا وعده سره خدای کړې ده. فلن یخلف الله، نو که وعده مو کړي هرگز خلاف به اونکي الله پاک عهده د وعدې خپلې. ام تقولون، یا وایئ تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ. نو وعده خو مو نه ده اغستې، نو چې وعده مو اغستې وې بیا به الله پاک د خپلې وعدې خلاف نه کوي. خدا تاسو د ځان نه یو خپل خیال جنګولی دی او د خپل خیال نه خبر راوباسئ. بلا ولن من کسب سیئتا، هغه څوک چې وکي ګناه و احاطت به او احاطه وکي په ده باندې خطیئته ګناهونه د احاطه وکي راګیري کي. لکه څنګه چې مثلا په څلورو دیوالونو کې یو سړی دننه په کوټه کې، نو د چت او د دیوالونو احاطه په ده باندې راغلي. دغه رنګې چې یو سړی ټول عمر په ګناهونو کې تیری، نو د دې ګناهونو یو سپیروالی دا هم دی چې د هر یو ګناه سره د ده په دې زړه باندې الله تور داغ راولي. بیا دا تور داغونه سیوا کیږي د بل ګناه بل ګناه بل ګناه په وجه باندې. نو نتیجې دا راوځي چې دا زړه په دې ګناهونو کې مکمل پټ شي، نو کلک هم شي. کلک مطلب دا دی چې بیا په د حق خبرې اثر نه کیږي. او دارنګې چې کومه دی نو دا احاطه پې ګناهونه وکړي، نو دا احاطه چې ګناهونه کوي که نه، نو دا په مسلمان نه دا په کافر باندې. فاولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه وکړه نیک، اولئک دا کسان اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه. د قرآن دا طریقه ده د الله جل شانه چې د کفارو ذکر وکړي او د هغې د عذابونو ذکر وکړي، نو متصل ورپسې د مسلمانانو د نیکو اعمالو کوونکو والا د هغوی ذکر کوي او د هغې د احساناتو په هغې باندې الله د طرف نه د هغې ذکر کوي. دلته مخکې ذکر وشو د یهودو چې دوی د ځان نه خبرې جوړوي، نو جهنم ته به الله داخل کي. نو ورپسې د مؤمنانو مسلمانانو د هغه خلکو چې هغه نیک اعمال کولو والا دي دا د هغې ذکر یې وکړو چې دا به الله جنت ته داخلوي. نو چې څنګه کافران همیشه دپاره په جهنم کې راوتو والا به نه، نو دقه رنګې مسلمانان به همیشه دپاره په جنت کې راوتو والا به نه د جنت نه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بني اسرائیل، او هر کله چې واغستله مونږ وعده د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله، چې عبادت به نه کوئ تاسو مګر د الله، صرف د یو الله عبادت به کوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور پلار سره به نیکي کوئ. وذی القربى، او د رشته دارانو سره. والیتاما، او د یتیمانو سره. والمساکین، او د مسکینانو سره. د دې آیت نه دا معلومه شوه دا بنیادی خبرې د اسلام دا د هر پیغمبر په دین کې وي چې اولنۍ خبره پکې دا ده چې عبادت به صرف د یو الله وي. لکه څنګه چې مونږ مانځه کې باقاعده وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص مونږ ستا عبادت کوو، خاص تا نه امداد غواړو. نو دا خبره چې څنګه د وحدانیت د خدای د یووالي ده او د صرف یو الله د عبادت کولو ده، نو دا یوازې په دې دین محمدي کې نه ده، دا د توحید د عقیده، دا د حضرت آدم علیه السلام نه راواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا د توحید عقیده د الله د طرف نه راغلې ده، او اوس به د قیامت پورې دغه د توحید عقیده د خدای د یووالي عقیده دا به د مسلمانانو وي. دویمه خبره هغه د مور پلار سره احسان دی. نو مور پلار سره، خپلو خپلوانو سره، یتیمانو سره، مسکینانو سره احسان څنګه چې په دین محمدي کې نو په مخکې دینونو کې که هغه د موسی علیه السلام دین دی، که د عیسی علیه السلام دی، که د هغې نه مخکې د نورو انبیاو علیهم السلامو د الله د طرف نه څه راغلي دي، نو دغه ټولو کې هم دقه خبره ده
دا چې دا احسانات دا نیکی دا بنیادی خبرې دي دا به سړی کوي. بیا وقولو للناس حسنا او وایې خلکو ته نیکه خبره. د دې نه مراد وعظ و نصیحت دی. وعظ و نصیحت چې سړی کوي نو د هغې دپاره دا ضروري خبره ده چې دا به انتهایی په نرمو الفاظو باندې کوي. قرآن شریف کې الله بل مقام کې فرمایلی دي چې تاسو چاته وعظ کوئ نو د خدای دین ته چې خلک رابلئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. تاسو د الله دین ته چې څوک رابلئ نو په حکمت باندې. یو غلطي په چا کې موجوده نو نیغ په نیغه ورته مه وایه د هغه زړه پې دردمن کېږي. حکمت باندې د هغه حکمت داسې یو طریقه اختیار کا چې په خپله غلطۍ پوه شي خو ستانه خفه نه شي. د دې دپاره یو واقعه عجیبه غوندې راغلی. حسن حسین دا د نبی علیه السلام نوسی مبارک دی. دوی یو مشر سړی راغی او هغه په جومات کې اودس کو. چې اودس یې کو نو اودس یې ټول غلط و. او دی مشر سړی اوس دوی کشران دي که دوی ورته نیغ په نیغه وایي چې بابا دا اودس دې ټول غلط و که ځان دې پلید که خفه به شي سپین ګیری دی مشر دی. نو هغه دوی یو حکمت وکړه. حکمت یې دا وکړه چې هغه ته ورغلل وی بابا زما او د دې ورور مې جګړه ده. دی ما ته وایي ستا اودس غلط دی او زه ده ته ویم چې ستا اودس غلط دی. نو موږ دواړه اودس کوو په نمبر باندې. ته زمونږ د اودس ته ګوره چې په زمونږ په دې اودس کې کومه غلطي دا موږ ته وښایه. نو اول حضرت حسن اودس وکړ رضی الله عنه. بیا حضرت حسین وکړ. هغه ورته بچیه ستاسو اودس ته دواړو ټیک دی زما غلط دی. هغه غلطي ورته ښکاره شوه چې مثلا د مخ انځه نه ورانې انځه هغې ورته د مخ د انځلو پوره طریقه وښودله. نو دا خو هغه ته په یو حکمت او په طریقه باندې وښودله. نو داسې طریقې سره به خبره یو چاته کې چې هغه پې دردمندم نشي خفم نشي او هغه باندې اثر د خبرې وشي. دویم وعظ دی والموعظة الحسنة. تقریر کې بیان کې نو ښه الفاظ استعمالوه نرم الفاظ استعمالوه ستغي خبرې مه وایه. ترغیب او ترهیب دواړه بیانوه. ترغیب مطلب دا چې د جنت نعمتونو ذکر کوه. ترهیب مطلب دا چې د جهنم نه د یرولو حکم کوه خو په نرمو الفاظو باندې کوه. یو سړی د یو سړي ذات مه ټارګېټ کوه چې خامخا ته هغه ټارګېټ شي. یو خو دا ده که نه چې یو سړی عام خبره کوي. مثال په طور یو مثال به ووایم. یو سړی د ګیري خبره کوي چې ګیره پرېښودلو کې دا د پیغمبر طریقه ده او دا د انبیاو علیهم السلامو طریقه ده او ګیره خریل دا ګناه ده او دا جرم دی. اوس یو سړی ګیره خري هغه وي دا یې ماتوي. نه داسې نه ده. دا خو عامه خبره ده. خو ته به نیغ په نیغه یو سړي ته د هغه نوم نه اخلي چې وعظ ورته کې نو په خوږو الفاظو په نرمو الفاظو چې په هغه اثر وشي. بیا که صورت دا جوړ شو چې د یو بل سره خبره جوړه شوله ته اعتراض کې زه جواب کوم زه اعتراض کوم ته جواب کې نو دا هم د هغې دپاره وجادلهم بالتي هي احسن. یو بل سره که بحث مباحثه کوي نو په ښه طریقه هغې کې سپک الفاظ مه استعمالوئ. چاته دا مه وایه چې مړه دا ته چې کومه خله دا بېدینه او ته چې کوم دی داسې او ته داسې نه. په نرمه طریقه هغه ته خبره وکړه چې ګوره حدیث کې داسې راغلي ګوره پیغمبر علیه السلام دا چل کړی ګوره قرآن مجید کې چې کوم دی نو دا حکم راغلی دی. بس په خوږو الفاظو باندې په دلایلو باندې چې کوم دی نو خبره وکړه. نو دلته اوس ته دا وي وقولو للناس حسنا. خلکو ته چې خبره کوئ نو نیکه خبره ښایسته مزیداره خبره په ستغو الفاظونو. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. قائم کوي مونځ او ورکوي زکات. ثم تولیتم. بیا دا خبره تاسو ته شوې وه. تاسو دا وعده چې کوم دی نو د مونږ الله وایي دا وعده نه مونږ د پیغمبرانو په واسطه اخیستې وه چې دا کارونه به کوئ مونځ به هم کوئ زکات به هم ورکوئ. بیا څه چلو شو د دې نه پس چې دا وعده مو هم کړه چې او کوو به. ثم تولیتم. بیا واپس شوي تاسو الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه وانتم معرضون. حال دا دی چې تاسو اعراض کوونکي یئ. په دې یهودو کې بعضې خلک لږ غوندې د شمار هغې ایمان راوړی
پاغي کې د ټولو نه مشر عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او داغه سره خپل چې کوم دی شاګردان متعلقین هغه لږ غوندې کسانو هغوی ایمان راوړو او نور یهودیان هغه په خپل کفر کې او په خپل منافقت کې دغسې پاتې شو. بیا ذلیل او رسوا شو. یو وخت داسې راغی چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه د مدینې منورې نه وشړل، ملک بدر یې کړه، خیبر ته چې کوم دی نو هغه لاړل. به هر حال دا د هغوی هغه د واقعاتو ذکر دی. بس ته دی وقالو لن تمسنا النار، وایي دوی چې هرګز مسه به نه کي موږ لره اور الا ایاما معدوده مګر څو ورځې شمار کړی شوي. قلو ته ووایه اتخذتم عند الله عهدا، آیا اغستې د تاسو په نزد الله باندې وعده؟ فلن یخلف الله، نو هرګز خلاف به ونه کي الله عهده د وعدې خپلې. ام تقولون، یا وایې تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. بلا ولې نه، من کسب سیئة، هغه څوک چې ویې کړله ګناه، واحاطت به او احاطه وکړه په ده باندې، یعنې راګیر که ده لره خطیئته ګناهونو د ده، فاولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه وي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړ، وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړه نیک، اولئک دا کسان اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه وي. وإذ أخذنا میثاق بني اسرائیل، او هر کله چې واغستله مونږ وعده د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون چې عبادت به نه کوئ تاسو الا الله مګر د الله، وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوئ، نیکی کوئ، وذی القربا او د رشته دارانو سره، والیتاما او د یتیمانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره غریبانان. وقولوا او وایې للناس خلقو ته حسنا نیکه خبره، واقیموا الصلاة او قائم کوئ منځ، وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات، ثم تولیتم بیا واپس شوئ تاسو، الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه، وانتم معرضون او تاسو اعراض مخ اړون کی وی. صدق الله العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب.